چا چې د ماضی یاد ژوندې ساتلې او د خپلو قامي اتلانو کردار یې خپل کړی دی نو هغه قامونو تل پورته پرمختګ کړی دی. ولې دغه کردار هیرونکي قامونو چرته هم بریا نه ده ترلاسه کړي او تل د تیارو د ژوند سره مخ وي. د ملکنډ سرخار بډخیلي سره تعلق لرونکي ایاز علي خان هم هغه ګټور تن دی چا چې تاریخي آثار خوندي ساتلي دي. د ملکنډ په غزا کې استعمال شوي توره ټوپکي غشې لینډکۍ د ایاز علي خان د حجرې ښکلا جوړه شوې ده. ولې د تیرې زمانې ریډیو لالټین ډیوا ایوا جغ راشپیل خاخای سمسای خانه کیلم تمبل او ګړی هم په ښه شان خوندي ساتلی شوي دي کوم چې زموږ فکرونه د ماضی دنیا ته بیایي. زما په دې دا مقصد دی چې دا ما د دې دپاره راغونډ کړي دي چې یو سړي ته که فتح نه وي چې هغه ته دا محسوسه شي دا فتح ورته ولګي او د هغې وجه دا ده چې کله که راتلونکی نسل اوس لګیا دی ډېر خواهشي دی ډېر شوق دی چې هغه د دې راشي د دې ویني او راتلونکي مستقبل لپاره د هغو پې له سوچي او فکري. ایاز علي خان د قامي اتلانو او تاریخ سره څومره مینه لري د دې خبرې اندازه هله وشي کله چې د باچا خان او قائد اعظم د محمود غزنوي غازي امان الله د نوابي دیر والي سوات او د یو شمېر اتلانو عکسونه او د ملکنډ تاریخ په دې اجره کې لګېدلې ویني. ایاز علي خان وایي چې چا سره هم د تیرې زمانې څه قسمه آثار وي نو په ښه شان دي حفاظت وکړي. ژوندو قامونو له د مستقبل په لور د تګ دپاره د ماضی یاد ساتل یو مهمه خبره ده. موږ له پکار دي چې خپل قامي اتلان کلتور او خپل ژبه یاد ساتو. عمران زریاب، خیبر نیوز، بډخیله، مالکنډ.